ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تبارك وتعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وأقوالهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرمية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمار بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. باب دې په بیان د وینا د الله تعالی کې چې کېبو د ممتلي د انصاف په ورځ د قیامت باندې او بېشکه اعمال د بني آدمو خبرې اترې د بني آدمو تللی کېږي به. او امام مجاهد فرمایي چې قسطاس او قسطاس رومي زبان کې انصاف ته وایي، او دا خبره هم ویلې شوې ده چې مقسط اقساط مصدر د مقسط دی، او هر چې په معنا د قاصد سره راځي نو هغه ظالم دی او د معنا د عادل. امام بخاري د خپل استاد احمد بن اشکاب المصری نه دا حدیث نقل کړي، هغه نقل کړي د خپل استاد محمد ابن فضیل نه، هغه نقل کړي د عماره د قعقاع نه، نقل کړي د ابو زرعه نه، نقل کړي د خپل استاد ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم نقل کړي چا فرمایل چې دو فائدې والا خبرې دي، رحمان ذات ته ډېرې محبوبې خوږې دي، په ژبه او په تلفظ باندې ډېرې اسانې دي، او په میدان محشر کې په طول کې ډېرې درنې دي. یو کلمه ده سبحان الله وبحمده، پاک ته الله او حمدونه دي الله لرا، او یو کلمه ده سبحان الله العظیم، پاک ته الله چې لوی دی. عزتمندو دا دومره کتاب ورته د استادانو ویلی شو، نو د آخري باب یې ورته ویلی شو. نو یو د طالبۍ خبرې نو څه به پکې ټوټه پوټه هغه هم وایو، خو عوامي لهجه کې به لږې خبرې زیاتې کوو. اول نمبر خبره دا کم کتاب چې نن د دې ختم دی، ختم البخاري ورته وایي، د دې کتاب نوم په دې کتابونو باندې راپاسه صحیح البخاري لیکلی شوی، خو چې کم لیکونکي او کم مصنف او کم امام هغه د دې کتاب نوم یې ښودلی دی، نو هغه لږ اوږد دی. د هغې نوم دی الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول الله وسننه و ایامه. چې ما دا کتاب لیکلی دی دا یو جامع کتاب دی او صحیح دی، او ما په سند سره دې حدیث بیان کړی دی چې په دې کې د رسول الله حدیث دی او د رسول الله د ژوند د تیرولو طریقې دي، او په دې کې د رسول الله سیرت او غزاګانې دي، د 30 کالو زندگی د نبی علیہ السلام د سیرت او د رسول الله د پیغمبرۍ نه مخکې چې کوم خبرې دي د هغې ذکر پکې هم دی.
د دې وجې نه دې ته جامع کتاب وایي. نو خپل نوم د دې سره الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول الله و سننه و ایامه. امام بخاری د خپل کتاب له نوم یې ښودلی دی الجامع. جامع کتاب په باره کې عام شارحین چې څومره دي هغه داسې وایي چې په یو شعر کې د دې دا غونډ هغه راجمع کړی دی او وایي چې اته خبرې په کومې کتاب کې موجود دي نو هغې ته جامع کتاب وایي چې سیر و آدابو و تفسیرو و عقاید پیتن و احکامو و اشراتو و مناقب. چې په کوم کتاب کې د پیغمبر سیرت وي، غزاګانې، ژوند، سختی، راحت، دا ټولې خبرې وي. پاکې آدابي زندگی وي، ژوند به څنګه تېرې لکه څرنګې چې شروع کې سړی نه دا ابتدا نه شروع کې څنګه زموږ مولانا صاحب مخکې وویله چې یو سړی د آدابي زندګۍ د ابتدا نه نه خبر د اولنۍ پړوی نه نو دی به د قرآن او د حدیث نه څه خبر شي او دی به د آخرۍ پړوی نه څه خبر شي. نبی علیہ السلام یو کشر صحابي دی محمد، نو هغه ته وایي او ډوډۍ خوري، خوراک کوي. کتاب المناقب کې ټولو کتابونو کې دی. د نبی علیہ السلام مخې د ناست دی، خو دا مشري ګران کار دی. تاسو ته پته ده مشري ډېر ګران کار دی. مشر خو یو د اعتراضات دپاره ستن وي، بېشماره اعتراضات به پې خلک کوي، څوک به څه وایي څوک به څه وایي، خو ګوره مشري ګران کار هم دی. ډېر لوی احساس غواړي. بې حسه سړی چې کله د وطن مشر شو، د کور مشر شو، د کلي مشر شو، د علاقې مشر شو، بلکې زه وایم چې د جومات امام شو نو جومات شړ واخله. چې مقتدي چې دی نو هغه ثابته میاشت منظر نه راځي، دې غریب ته خبر هم نه دی. او په ماحول کې چې کومه دی نو د جومات چاپېره بېشماره کارونه کېږي او دې د هغې نه خبر هم نه دی. نو دې ته بې حسه وایي. بې حسه پلار بچي برباد، بې حسه ښځینه کور برباد، او د بې حسه مشر نه وطن برباد، دغه شانتې پارټي تی برباد، هر څه برباد. حس والا انسان پکاري. مختصر به پکې ویم ځکه دا بخاري دا ختم ډېر اوږد دی، زه به رالنډومه. دا انسان نه دی. علامه ابن قیم رحم الله فرمایي د انسان کې درې خبرې پکاري. او چې په انسان کې درې خبرې نه وي وایي دی انسان نه دی. وایي موږ خو انسان حیوان ناطق ته وایو که نه، او دا حیوان ناطق کې هم دغه درې خبرې دي. په انسان کې درې خبرې دي. لنډ غواړئ. نمبر 1 انسان کې به انوست وي، ځکه انسان د انوست نه جوړ دی. الفت، مینه، محبت، صله رحمي، غم خادي، تعلق. دویم نمبر په انسان کې به اناسیت وي، دی به متحرک وي، ګور به مسکین ګد نشین به نه وي، دی به متحرک وي. دی به د هر غم نه ځان خبروي او د هرې خادۍ نه به ځان خبروي او د هرې ګناه نه به ځان خبروي او د هرې ګناه مقابله به کوي او د هرې نیکۍ نه به ځان خبروي. او که فرض که داسې نه وي دا بېکاره انسان دی. دې څخه بېشماره انسانان چې کوم دی نو ګډې بېزي په دنیا کې اوسېږي به. دریم نمبر ده کې به نسیان وي. نسیان معنی دا ده کې به هیر وي، کله به دنه غلطي کېږي بل به معاف کوي، بلکې به وي دی به معاف کوي. نو دا انسانیت کې دا درې خبرې چې راشي نو دې ته حساس انسان وایي. حساس دې ته متحرک انسان وایي او دې معاشره کې ډېر کارونه کوي. لکه تیر شوي زمانه کې دا خلک تاسو وګورئ دا لوی لوی امامان چې دي دا ډېر حساس خلک وو. بې حسه خلک نه ځان نه موړ شي او د ګاونډ کې چې کومه دی ګاونډي غریب دی دې سره خبر هم نه دی، دی بې حسه دی. نو دا به څه وي؟ دا به حساس وي، د سره به غم دا به ورسره وي. او چې غم ورسره نه وي نو دی بیا انسان نه دی. دا خو حیوانات یې خپل غم خپل خېټې راغېستلي دي، بس چې خپله خېټې نه دی به د آدابي زندګي نه ځان خبروي. نبي علیه السلام په مختصر غوندې کلمه کې خو د مشرۍ حق دی که نه، پیغمبر دی. هغه خوراک کوي، درې غلطیانې کوي. یو په ګس لاس خوراک کوي، دویم نمبر په کاسه کې چې کومه دی لاس هر طرف ته چاپېره تاویږي، او دریم بسم الله یې نه ده کړې. نبی علیہ السلام ته په مختصر الفاظو کې په ښایسته طریقې سره یا غلام سم الله
وکل بیمینک وکل مما یلیک. اے بچیا، اے ماشومه، پښتو کې ورته اے د زړه سره په ښی لاس خوره، بسم الله کوه، خپلې مخې ته خوره. اوس څومره مختصر غوندې الفاظو باندې دا خبره ورته څه کړه، دا ورته ذکر کړه. دا آداب زندگی ده، دا به ورته څه کې، دا به ته بیانې دی خلکو ته. او چې کله علم زده کې دا به یې نه دی وجې نه دا جامع کتاب دی، په دې کې آداب زندگی ده. زه د دې اصل کې وضاحت داسې کومه چې جامع کتاب وایم دې ته چې د ادنا خبرې نه واله تر مستحب نه واله تر پره پورې، د مکروهاتو زلاتو نه واله تر حرامو پورې، د پیدایش نه واله تر مرګ پورې، د دنیا نه واله تر آخرت پورې، او د اخلاص نیت ابتدا نه واله ته میدان محشر د طول پورې، او د جنت او د جهنم د دخول، او د دې اعراب د دې ذکر پورې دې ته جامع کتاب وایي. عقاید هم پکې وي او اعمال هم پکې وي او فروعیات هم پکې وي. نو امام بخاري دا کتاب لیکلی دی، ډېر جامع کتاب یې لیکلی دی. خو دا موږ داسې په اسانه نه دی رارسېدلی، ډېر په تکلیفونو باندې هغوی دا لیکلی دی او ډېر په تکلیفونو رارسېدلی دی. او دې کتاب ته اصح الکتب بعد کتاب الله الصحیح البخاري دا نوم هغه پخپله نه دی ورکړی، لکه موږ چې ځان ته تخلص کیدو او پخپله ځان له تخلص خله ځان پخپله ږدي که نه، دا په عربۍ کې نشته دی. په عربۍ کې یو ته اسم محضه وایي چې هغه ځان له څوک له نوم کیدي، زید، بکر، عمر وغیرہ، پلار وله کیدي، مولوي صاحب وله کیدي، استاد وله کیدي، چا له نوم کیدي، نو هغې ته څه وایي؟ هغې ته اسم محضه وایي. یو هغه ته په ښه بد باندې یو صفت ورکړی شي، هغې ته لقب وایي. عمر اسم محضه دی رضی الله عنه، الفاروق د هغې لقب دی. یو سړی ځان له چې کومه دی نو اسم کنیه یې ښودی شي، د پیدایش نه مخکې چې بچی نه دی شوي ځان ته ابو فلان ویلی شي، یا ام فلان چې کومه دی ځان ته دا ویلی شي، دې ته اسم کنیه وایي. لکه د حضرت عمر ابو حفص دا هغه اسم کنیه ده. یو ته ویلی کېږي اسم منصوب. اسم منصوب دې ته ویلی کېږي خپل کلي ته ځان منصوب کا، علاقې ته، وطن ته، قوم ته، نسب ته، د پہچان دپاره. دا څلور خبرې په دې شرعي اصولو کې شته. او دا تخلص چې دی نو دا په قرآن او حدیث کې او په شرعي اصولو کې نشته دی، خو دې پارسی، اردو، پښتو کې موجود دی. عام خلک خو ډېر کم خبر دی، خو طالبان ته ډېر خبرې او د شاعران ته ډېر خبرې. دوی ځان له تخلص دي. اگر که څو خفه کېږي خوشحالي زما تخلص نه خوښېږي. تخلص کې من وجه تزکیه راځي، من وجه تزکیه. لکه ته چې چاته وایې ته څه زه پلانکې صاحب یم، لکه ته څوک یې زه عبدالله صاحب یم. دا صاحب تا خو خپل صفت په خپله وکړو، صاحب ته څوک وایي که نه وایي ته ځان ته صاحب وایي، نو من وجې داسې پکې وي. لہذا دې ته جامع کتاب امام بخاري په خپله نه دی ویلی چېرې دا ما جامع کو جو بس اصح الکتب بعد کتاب الله دی. خلکو ورته بیا دا نوم ورکو چېرې واقعي ستاره کتاب جامع دی او اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاري. امام بخاري دا کتاب د ډیرو احادیثو نه راجمع کړی دی. صاحب د مرعات د مشکات په دې مقدمه کې نقل کوي، یا چې کله تاسو مختصر تاریخ سیرت عبدالسلام مبارک پوری رحم الله په امام بخاري چې لیکلی دی په یو جلد کې، په هغې کې ګورئ نو دا د شپږو لکو احادیث نه راجمع شوی دی. شپږ لکه احادیث سندونه دي. سند خو تاسو پیژنئ، سند الحدیث رجال الحدیث. مولانا عبدالحق دهلوی د مشکات په دې مقدمه کې نقل کوي که نه، سند څه ته ویلی کېږي؟ سړو ته وایي. سند الحدیث رجال الحدیث، سړي، ښځې هم پکې دي، سړي هم پکې دي، خو چې د چا نه چا روایت اخیستلی دی او حدیث یې ته نقل کړی. لکه ما چې ویل چې امام بخاري وایي ما د حدیث د خپل استاد احمد زید اشکاب نه اخیستلی دی، هغه وایي ما د پلانکي نه پلانکي نه پلانکي نه اخیستلی دی. دې ته څه وایي؟ دې ته سند وایي. سند اصل کې سړو ته وایي، دې کاغذ ته نه وایي، دې کاغذ ته اجازتنامه وایي. دا د استاد د طرفه اجازتنامه ده، چېرې د شاګرد ته اجازتنامه دا میلاو شو. اوس ته چې کومه دی نو که د حدیثو فرچار کې، د حدیث تحقیق کې، یا خلقو د کتاب وی نو ته ویلی شي. اوس نن سبا خو کاغذ یې که نه پای کې دا لیکلي، پخوا نه به دغه سند کې به د استادانو لیکل کوله. چاته به دا لیکلي و چې دا بالفعل مدرس دی، ده کې استعداد او طاقت د تدریس دی، دی د جماعت امامتي کولی شي، دی دا کار کولی شي، دی دا به ورته پکې لیکله. په پخواني سندونو کې به دا لیکله، دا یو اجازتنامه وي، دا سړي ته څه شي دا میلاو شي. نو دې کتاب ته امام بخاري
اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاری دا امام بخاری دا لقب نه دی ورکړی. امام بخاری شپږ لکه حدیثونه چې شپږ لکه سندونه دي او 22,000 متون دي صاحب د مرعات وي. د هغې نه دا کتاب را جمع کړی دی. د تکرار سره به دي کې 9,000 چې کوم دی حدیث دی او بې تکرار به کې 4,000 دي. مسند روایات کم چې د امام بخاری خپلې خبرې دي یا اجتهادات دي یا د امام بخاری کم څه شواهد توابع ذکر کړي دي، په هغې کلام نشته، د هغه خپلې خبرې دي، سند کې به خبره وي. کم چې مسند روایات امام بخاری نقل کړي دي نه په پل پورې وتلي دي، ټول صحیح دي. که فرض که چا اعتراض کړی وي نو د معترض اعتراض په بعض ځایونو کې معتبر نه وي. خلکو په واقعي باندې اعتراض کړی دی، په امام ابو حنیفه رحمه الله اعتراض کړی دی، په امام شافعي اعتراض کړی دی، په امام مالک اعتراض کړی دی. نو د معترض اعتراض باندې چې نو خلک ورسره ومني. اوس یو سړی اعتراض کړی دی او 15,000 کسان د هغې جواب کوي، 15,000 کسان د هغه اعتراض نه مني، نو هغه اعتراض در څه اعتبار نه وي. لکه اوس فرض که زنګ چې دا مولانا صاحب ښه سړی نه دی او تاسو ټوله مجمع چې کومه دی علما مجتهدین او امامان حضرات وایي چې نه دا خو ښه سړی دی، دا خو عادل دی، زما خبرې له سره اعتبار نشته دی بیا، ځکه دا ختم شو. د دې وجې نه امام بخاري په دې خپل کتاب کې 4,000 حدیث مسند د تکرار چې کټ کې را جمع کړي دي. دا کتاب امام بخاري ډېر په تکلیف سره لیکلی دی. امام بخاري له راځم، امام بخاري د دې لپاره ډېر لوی برداشت کړی. عام سفرونه خوا 40 کاله کړي دي، 40 کاله عام سفرونه د حدیثو دپاره کړي دي، لیکن دا کتاب په 14 کاله کې لیکلی دی. په 14 کاله کې داسې لیکلی چې په 2016 کې په 216 هجري کې او شروع کړی ده، په 233 کې پوره کړی دی. علامه ذهبي وایي چې دا 14 کاله ځکه صحیح دي چې امام بخاري خپل کتاب ولیکو نو دا کتاب خپل استادانو ته پیش کو په مسجد نبوي کې. په هغې استادانو کې د امام بخاري خو 1100 استادانو، لیکن چې کومه غټ استادانو نو په هغه غټ استادانو کې هلته حاضر چې و نو هغه یو یحیی زید معین رحمه الله، هغه 233 کې وفات دی. علی زید مدینی رحمه الله په 234 هجری کې وفات دی. او امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله په 241 هجری کې وفات دی. نو د 216 نه والا تر 233 پورې تقریبا 14 کاله څه زبره جوړیږي. نو په 14 کالو کې دا کتاب لیکلی. دا یو کتاب نه دی، یعنی دا یو کتاب دی او دس یو کتاب بل دی. هسې تاسو په خپله باندې سوچ وکئ چې امام بخاري د 6 روایاتونه دا 4,000 راغستلی دي، بیا مکرر شوي دي، نو دا 9,000 کا دا 2 کتابې لیکلي دي. څومره تیزه حافظې ده. وروسته د هغې حافظې ذکر کوو. اوس بعضې خلک وایي که نه چې لکه دا زه نه منم او دا زه نه منم او دا زه نه منم. تدوین الحدیث چې کوي 200 کاله پس شوی ده، ته چا ویلي دي؟ تدوین الحدیث او نبي علیه السلام په زمانه کې شوی دی، د نبي علیه السلام د زمانې نه شروع شوی دی او دغه شانتې را روان دی او هغې له مستقل کتابي شکلونه د امام بخاري نه مخکې ورکړی شوي دي. مخکې چې کوم ادیانو کتابونه لیکلی شوي دي، جریج لیکلی دی، ابن جریج، امام مالک لیکلی دی، امام شافعي لیکلی دی، نور علماو لیکلی دي. نو د حدیثو مختلف شکلونه، خو لیکن دا د کرو د کوټه تمیز په کتاب کې کول دا امام بخاري کړي دي. بیا د هغې نه پس مسلم او ترمذي ابن ماجه وغیره دوی کړي دي. دا د کرا او د کوټه تمیز دوی کړی دی، دا نه چې یوازې کتاب دوی لیکلی دی. لہذا یاد ساتئ ډېرو قربانیانې کړي دي، ډېر زیاتې قربانیانې. په 14 کالو کې دا کتاب چې استادانو ته پیش کړ، علامه عقیلي نقل کوي، علامه عراقي احیاء العلوم کې نقل کوي چې د استادانو او د شاګرد په منځ کې په 4 حدیثو کې اختلاف راغی، چې استادانو په 4 حدیثو اعتراض وکړو مسند. امام بخاري 4 واړه استادان مطمئن کړه، پړه نه استاسو پړکۍ نه، مطمئن یې کړه چېرې دا تاسو کوم اعتراض کوئ دا ټیک نه دی. نو چې کله استادانو مطمئن شو د امام بخاري نه، نو هغوی ول هلته دا نوم ورکړو چې اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاري. دا کتاب یې راواخیستو، د هغې ځای نه راغی بغداد ته. په بغداد کې ملا علي قاري د مرقات په دې مقدمه کې نقل کوي، نور علما نقل کوي. اگر که زمونږ نن سبا یو سکالر صاحب دی، هغه یو 9 کاله مخکې کتاب لیکلی دی، یو رساله،
هغه دا قصه وایي دا زه نه منم دې سند نشته هلکه د کومې قصې سند دي دا قصې خو چې کوم دی نو تواتر سره ثابت شوي دي سند ته ضرورت نشته سند د حدیثو دپاره پکاري دا خو چې کوم دی نو یو قصه د حکایت دی او د تواتر سره ثابت دی څومره کتابونه وایي چې د هغې حوالې درکړم چې هغې لیکلي ملا علي قاري وایي چېرې امام بخاري چې کله دا کتاب راواخیستلو راورسېدلو بغداد ته نو په بغداد کې علماو امتحان د هغې اخیستلو امتحان دا امتحان ډېر خطرناک شی ما ته ورو تفسیر کولو په 2007 یا 8 کې په درګۍ کې یو مولانا صاحب دی هغه زمونږ همزولی دی نو ما ته چې کوم دی یو 2 کاله مخکې ویل وایي تا ته پته راوایي چې هغه مختلف اعتراضات په اطلاق سوالات او هغه به ما کوله وایي ما ولې دي کوله ظالمه ما چې بس ما له جواب نه راتلی وایي ما ویله چې داسې دي قرآن ته ناست دی او که نه څه ګوري نو ما در باندې داسې ناشنا ناشنا اعتراضات کوله او د هغې چې کوم دی نو ما چې زه معلومات وکړم نو خبر هم دا دی د امتحان ډېر ګران کاري ګورې امتحان ډېر ګران دی د دنیا امتحان هم ګران دی او د آخرت امتحان هم ګران دی او د ایمان امتحان هم ګران دی او د عمل امتحان هم ګران دی او د بچو امتحان هم ګران دی د خپل د ژوند د امتحان هم ګران دی او که ته پرچه ورکړې دا هم ګراني دا ډېر ګران کار دی امتحان او بیا امتحان پاس کول د دې وجې نه دا امتحان د امام بخاري اخلي 100 حدیث یې ګډوډ کړه بیا یې 10 کسانو ته 10 یاد کړ امام بخاري ته وایي چې هسې ځان ته چې کومه دی نو امیر المؤمنین په حدیث ته خلق وایي او اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاري هسې په نوم باندې دی او که نه واقعي پتا کې څه شته هغه حدیث چې ورته هغوی بیان کړ امام بخاري هر یو له خپل 10 حدیث برابر کړه نو په بغداد کې دا اعلان وشو چې اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاري بیا د هغې ځای نه بخارا ته راغی د امام بخاري شاګرد دی غالب زید جبرائیل هغه په امام بخاري باندې یو کتاب رساله لیکلې سوانح عمري ده د امام بخاري هغه وایي چې په بغداد د بخارا کې 9 میله فاصله باندې ورته خلک یو طرف ته بل طرف ته ولاړو د اشرفو باران یې پې وکړو او دا کتاب بخارا ته ورسېدو بخارا کې ولایت کې خلکو نوم ورکړو چې اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاري دا کتاب داسې را رسېدلی دی اوس د امام بخاري زندگی څنګه تېره شوې ده دا خو چې په بخاري په ختم کې ونه وی نو دا خو بیا یو جرم دی امام بخاري نوم دی ابو عبدالله حال لري دغه بچی نه ځان ته ابو عبدالله وایي خو بچی نشته دی صاحب د مرعات تاسو چې راوالی د مشکات شرح ده نو د هغې په دې مقدمه کې نقل کوي د امام بخاري بچی نه و نه لوڼه وې نه زامن و او امام بخاري ځان ته ابو عبدالله وایي نو ما تاسو ته وایي چې ځان ته اسم کنیه بغیر د بچو نه ایښودی شي که چا واده نه یې کړی که نام ځان ته ابو پلان ویلی شي د پلان کې پلار نو هغه ځان ته ابو عبدالله وایو ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن مغیره ابن بردزبا الجعفی البخاری امام بخاری کور ټول تقریبا علمی کور ښکاري پلار غټ عالم دی خو د نیکه ابراهیم نه تاریخ چوپ پاتې شوی روړ دغه احمد دی هم غټ محدث دی او غټ امام دی امام بخاری یو ته نیکه وایي که نه نیکه ابراهیم دی یو ته پښتو کې ور نیکه وایي هغه مغیره دی یو ته ډر نیکه وایي هغې ته بردزبه وایي هغه بردزبه دی بردزبه عام طور باندې دهقان ته وایي یو ته زمیندار وایي که نه زمیندار د ځمکې مالک ته وایي او دهقان چې کومه دی هغه کاشکار ته وایي چې هغه زمیندار له د ځمکې مالک له کرل ریبل کوي نو د امام بخاري دا پرداده چې دی دا ډر نیکه دا کاشکارو فارسی زبان کې کاشکار ته ویل کېږي او د امام بخاري دا مغیره ور نیکه دی آتش پرستو دی د اور بندگی به کوله د هغې زمانې مطابق چې د چا په لاس په چا اسلام قبول کړو هغوی به خپل نسب ورکړو یو پښتون دی د چا له نسب نه ورکوي که د پښتنو سره د بار نه څوک راغی که نه 20 کاله 13 څلوېښت 100 کاله ورسره تېر کړي هم ورته وایي دا زموږ د دې علاقې نه دی وایي او شرعي اصول تاسو ته پته را دي کتاب المراسیل د ابو داود یو کتاب د مراسیل د ابو داود پاکی مرسل حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي چې یو سړي 4 سال 4 کاله په یو ځای کې تېر کړو د هغه ځای کې
نیشنلټي به ورله ورکې. نو زموږ په دې بار ملکونو کې خلک نیشنلټي به 4 کاله بعد اخلي. څه شی ورته میلاو شي کارډ واډ. خو یو بنګلادیش دی، یو پاکستان دی، یو افغانستان دی، یو چې کوم دی دا نیپال وغیره شو، د ایشیا، سعودي عرب او دوبۍ، دا شیزونه په دې کې 1500 کاله تېر کړه، هم تعالی څوک نیشنلټي نه درکوي. او هغه وایي چې 4 کاله تېر کړي، د وطن د قانون خلاف ورزي نه کوي، باغي نه دی، جاسوس نه دی، د هغوی ټول هر څه مني. نو په کار دی چې دوی ولې دغه وطن هغه کارډ ورکړي چې ته د دې ځای باشنده یې. د هغه زمانې مطابق اخنس الجعفي د هغه په لاس باندې د امام بخاري د ورنیکه اسلام قبول کړی. په دې وجه باندې هغه ول خپل نسب هغه نوم ورکړی جعفي. نو امام بخاري بخارا کې پیدا رہے، نو بخاري شو. او امام بخاري چې کوم دی نو نیکه جعفي شو، نو دی وسلم جعفي شو. امام بخاري د نن 1200 کاله مخکې 12 یا 13 د ورکوټي اختر شوال 194 هجری 19 اگست 809 عیسوی په دې کې پیدا شوی دی. خو امام بخاري چې کله پیدا شو نو پلار یې وفات شوی، میاشت نیمه مخکې. مور ابۍ د امام بخاري نیکه ښځه ځکه ښکاري چې دعا نه شروع کړې ده. نیکه ښځه وایم دې ته نیکه مور دعا نه شروع وکړي. امام بخاري چې کله پیدا شو نو په سترګو معذور و. او چې په سترګو معذور دی نو مور خو څه اشارات او څه خوبونه لیدلي دي چې یاره زما د بچي نه به یو کمالي انسان جوړېږي. او هغې چې وکتلی دا په سترګو معذور دی نو چې دا به څنګه کمال ته ورسېږي. دا نه چې به معذور کې څوک کمال ته نه دي رسېدلی، خو دې کمال ته نشي رسېدلی چې کوم ته امام بخاري رسېدلی. امام بخاري مور پریشانه شوه او داسې پریشانه شوه ځکه دا خو داسې خبره ده چې د دې څوک علاج هم نشي کولی. نو امام بخاري مور لهپانه شوه. لهپان علامه ابن قیم یو کتاب لیکلی دی، هغې ته اغاثة اللهفان وایي. دا لهپان عام خلک ترجمه غمجن کوي، او لهپان غمجن ته نه وایي. لهپان هغې غمجن ته وایي چې د ټولو مخلوقاتو نه امیده شي، د ټولو مخلوقاتو. دا اصل کې امام ابن قیم رحمه الله د انس ابن مالک رضی الله عنه حدیث دی طبرانی بازار کې، دا د هغې نه چې کوم دی نو دا ټوکړه راغستلی ده چې نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی د لهفان اغاثه قبلی، فریاد قبلی. لکه سړی بالکل نا امید شي د خپل نه، د پردي نه، د طبیب نه، د حکیم نه، د ډاکټر نه، د هر څه نه نا امید شي. نو دې څه وایي یاره الله خو مشته دا زړه درد وکړي، یا الله بس د یا الله سره هر څه وشي. دې ته لهپان وایي. د امام بخاري مور لهپانه شوه چې زما بچی خو په سترګو معذور دی، علاج خو هم نه کېږي. الله ته متوجه شوه او د الله نه چې غواړې څنګه به غواړې؟ د الله نه به په زور غواړې. په الله چا زور زبردستي نشته، خو د الله نه په زور غواړې. چې څومره په زور باندې د الله نه غواړې دومره دا د اعتماد او د ایمان نښه ده. که اوس ته وایې چې الله که راکې رایې کوه، که نه راکې مې راکوه، نه، دا خبره غلطه ده. ستا ایمان باندې اعتماد، په الله د اعتماد نشته. ته به د الله نه غواړې چې یا الله ته زما خالق یې، ته زما رازق یې، ته زما مالک یې، ته زما حاکم یې، صرف ستا نه غواړم. ته به یې راکې او د بل چا نه غواړم او دا کار به مې خامخا پوره کوې. بس بیا ګوره چې الله یې درله پوره کوي که نه. او زمونږ آداب برابر هم نه، اکثر مونږ غواړو خو پرېږدو نه. تاسو پوهېږئ غواړو خو پرېږدو نه. څنګه ګناه پرېږدو نه او نعمت غواړو. لکه خلک باران ته راوځي که نه دعا وکړي. نو چې کله وایي باران ته راوځي دعا وکړي، نو زمونږ مشر مخکې وویله که نه، زمونږ مشران چې څومره غټ مشران دي، وزیر اعظم، صدر صاحب، هغوی غریبانو له سورت اخلاص نه ورځي، نو هغوی له دعا باران چل څه ورځي نه ورځي که نه. ما د یو کس وویله ویل چې دا استسقا پکار ده. ما وزیر اعظم چې د ټلیفون وکړ، دا وزیر اعظم دې توبه وباسي او دا دې راوځي د اسلام آباد دغه ګراوند د چمن ته دې راوځي او د ځان سره دغه وزیران ممبران ټول راوباسي او ټول دې توبه وباسي. توبه ایستل خو ګران کار دی که نه. و توبه چې وباسي خو سمه توبه وباسي، توبه غلط خو به نه. مال سمه توبه دې وباسي او دا دې الله تعالی سوچت کې که باران ونه شو که نه، نو چې زما سره څه کوئ بیا هغه وکړئ. نو مال چې کم چا لپکار دی هغوی نه غواړي، هغه نه راوځي. نو ملا د جومات چې کومه دی زموږ په کلي کې سابق صاحب الله دې وبخي، هغه یو ځل استسقا ته راوتی و. نو په استسقا کې صرف او صرف 12 کسانو. نو هغه کسان ته زما خالي په دې کلي کې صرف مونږ مجرمان یو.
دا نور ټول خلک چې کوم دي دا اولیاء الله دي وایي پرېږدوئ یې وایي زه چې ځو بېرته واپس وایي وایي چې دوی حاجت نشته زموږ هم نشته زه چې ځو. نو خبر هم دا را چې دعا ډېر غټ زور دی. د امام بخاري مور بزرګه وه. تاسو اورېدې علماو نه چې د بچي دپاره اولنۍ تربیتګاه څه ده؟ دا مور غېږه. ولې د مور په غېږه کې څه وي؟ هغه ورته اب اتا وایي او ورته څه وایي؟ اول تربیت د دعا نه شروع کېږي. تاسو ته پته راځي د ماشوم سره متعلق اولنۍ خبرې د هغه دي چې په هغې باندې شیطان زغلولی کېږي او د شیطان د زغلولو دپاره د ذکر و اذکار یا د اعوذ بالله نه علاوه 3 خبرې ډېرې اهمې دي. نمبر 1 اذان، نمبر 2 اقامت، نمبر 3 دعا. ترمذي حدیث دی که نه چې کله یو ماشوم پیدا شي نو سبا کې په غوږ کې به ورته بام کې به دې ښي کې او په دې ګز کې به اقامت کې اقامت پکې شته. په دې ښي غوږ کې به ورته بام وی شیطان د زغلولو دپاره، په دې ګز غوږ کې به ورته څه وی اقامت کې د شیطان د زغلولو دپاره. او د هغې نه پس د مور دعا ده. د میدان عرفات کې نبی علیہ السلام فرمایي چې کله د دعاګانې خلک ډېرې زیاتې کوي او په میدان عرفات کې به دعاګانې ډېرې کوي، نفلونه به ډېر نه کوي، دعاګانې به ډېرې زیاتې کوي. ولې؟ رحمتونه دعاګانو په وجه نازلېږي او شیطان ذلیله کېږي. اوس هلته چې کله د مور غېږه تربیتګاه د دعا د دې نه قاري صاحب له چې کله جومات ته یا استاجي له یا ابتدا چې څوک کوي هغوی له چې ماشوم راشي نو زه یم چې د دې نه مخکې چې ته ولې نوم ډکې فارم ډکې د دې نه مخکې دا پکار دی چې استاد یې د پرې سر لاس کېږدي او دعا ورته وکړي چې دې ماشوم ته څه وکړي دعا وکړي. نو د مور تربیت د دعا نه شروع کېږي. څنګه بچی جاړي مور ورته څه وایي؟ وایي الله تعالی دې تا ښه کړي، الله دې تا اوده کړي، الله دې تا له صحت درکړي، الله دې ستا د پریشاني ختمه کړي. نو شروع د دعا نه وکړي نو بس بچی څه شي په تربیت باندې روان شي. د دې وجې نه امام بخاري مور دعا وکړه، د رب نه دعا وکړه، د خپل رب نه. مخلوق ته چې کله سوال کې محتاج بشي، ذلیله بشي. الله ته چې کله سوال وکړي که نه نو بس هر څه به دې برابر شي، عزتمند بشي. دعا یې وکړه او دعا یې قبوله شو. ابراهیم علیه السلام یې خوب کې ولیدلو. ابراهیم علیه السلام په خوب کې ورته خوب پالتو شی نه دی، عجیبه غوندې کار دی. زمونږ یو مسلې دي که نه، بعضې خلک انتهایي سخت دي او بعضې خلک انتهایي نرم دي. زه کله کله ګورم که نه نو دا خلک دا زورونه وباسي، لکه څنګه زموږ د مولانا صاحب ویلی که نه د مسلک پرستۍ کې خلکو زورونه وباسي. طالبانو یو خبره یاد ساتئ، فارغېږئ او یا چې کومه دي زمونږ دا ملګري دلته ناست دي. زه شاګردانو ته وایم چې زه دې ته حیران یم چې موږ د دورادي څه پورې سبق ویلی دی که نه، موږ ستاسو د دې اختلافاتو په شان دې نه خبر هم نه وو، موږ د کتاب نه خبرو، دا خپل سبق نه خبرو. اوس د 2مې درجې تعلیم دی او خانه په موبایل کې پلانکې شیخ صاحب چې کومه دی نو هغه زما آیډیل دی او ته په هېڅ هم نه پوهېږي او دې پلانکې داسې دی دا تاسو کوم ځای کې نه زده کړي، سبق یې زده کوي، بیا په خپل آیډیل وپېژنئ. موږ سبق نه زده کوو، د سبق نه مخکې چې کومه دی موږ ځان کمال ته رسولی نه، دا خبره غلطه ده. موږ په طالبه کې سبقونه ویلي دي، د دې وجې نه موږ کتاب یې زده کړی دی، بس په خپل هم سړی یې زده کړی دی. خلک چې کومه دی نو په علم یې معلومېږي که نه، سړو باندې علم نه معلومېږي. ته چې په خپله پوهه یې زده کړې که نه ته پته وایي دا سړی ټیک وایي، دا غلطه وایي، دا صحیح ده، دا داره داره. نن سبا موږ یو زور وباسو لکه دا جنازه نه ده، په دې جنازه کې بعضې خلک یې د لیوه زامن یې داسې جنازه کوي که نه چې ته به حیران شې. هغه چې شاته کومه خلک یې که نه دا تاسو چې هغه منډه خلک وایي منډه، او دلته هغه سیټي والا ولاړي او چې سیټي درته وایم چې په دې کې واره ته په 25 سیکنډ کې به تا دا خپله منډه پوره کړې، که دې پوره نه کړه کار خراب شو. نو هغه چې وګوري چې مولوی صاحب بس الله اکبر وایي، دی د ځان ځار تیار کړه الله اکبر سبحانک اللهم، جو بس نیمه یا رسولي بیا نه جنازه وشي، یو زور دی وباسي. هغه بل بس ولاړ دی ولاړ دی ولاړ دی ولاړ دی، ته نه ګوري چې هغه سړي په ملا تړلی او غورځېدو هغه دی. او په مانځه کې کمزورې زوروري ګورې، تاسو ته پته ده په حدیثو کې کمزورې زوروري او په مانځه کې کمزورې زوروري. په مانځه کې چې په تا پسې 1500 کسان ولاړ یو پکې بیمار دی نو مونځ به د بیمار مطابق کې، یو پکې مسافر دی نو مونځ به د مسافر مطابق کې. د دې وجې نه حدیث دی پاک کې 10 راویان دي، یو راوي کمزوره دی حدیث کمزوره دی. نو په حدیثو کې کمزوره زوروري او په مانځه کې هم په امام باندې کمزوره زوروري. نو خانه څوک په دې طرف زور وباسي څوک په دې طرف زور وباسي، لکه خیر الامور اوسطها باندې عمل کوه، دا زورونه دي نه چې مه وباسه. دویم نمبر خلک دی خوب د سر نه مني او بل یا خوب مني خو سم مسلې پې ثابتوي، خوب مني
خو مسلې به ثابتې. نو خوب مسلې نه ثابتې، خو د خوب نه انکار کول چې جرم دی او غلطه خبره ده. خوب ډېر لوی اهمیت لري. 3 قسمه خوبونه دي. یو هغه دی چې هغه شیطانی خوبونه سړی ویری، د یری خوبونه اعوذ بالله وایه ګس طرف ته لاړې تو که 3 ځله خبره ختمه شوه. یو هغه خوب دی هغه خوب تا خوراک سکاک کړی دی او ډوډۍ موډۍ دې ډېره ښه خوړلې ده او د خوب کې چرګانو پولاونه ول ده، نو دغه هم پالتو کار اغاثة الالهام. 3 نمبر هغه خوب دی خوب روحي ني. تاسو ته پته را خوب روحي ني. علامه بدرالدین عینی عمدۃ القاری کی نقل کړي. علی رضی الله عنه نه عمر فاروق تاسو چې ابو تراب کله کله موږ خوب وینو بیا زموږ استهيري، کله راته نیم یادي، کله راته 3 مې یادي. دا څه قصه ده؟ څه مسله ده؟ ناغه ورته ویل چې امیر المؤمنین دا داسې چې خوب خو دا روح ربانی نه د انسان په وجود کې 2 روح دي. یو هغه روح دی چې هغه مخکې پیدا شوی دی، د آدم علیه السلام د پیدایش نه 2000 کال مخکې پیدا شوی، هغه ته روح ربانی وایي. روح ربانی هغه خوراک سکاک ته محتاج نه دی، ایمانیات او روحانیات ته محتاج دی. یو روح دی روح حیوانی دی چې هغه د انسان د خوراک سکاک سره تعلق لري، په دې وجود کې صفرایت او سودایت او بلغم او وغیرہ وغیرہ پیدا کیږي. لکه تاسو وګورئ ماشوم چې پیدا شي، ماشوم کې خو روح راشي دې ګرځېدی ولې نشي؟ ځکه بده کې روح حیوانی برابر مضبوط نه رہے. کله چې بده کې روح حیوانی مضبوط شي نو دې بیا ګرځي. دا روح ربانی د انسان نه وځي او د روح حیوانی سره تعلق دی. قرآن کې الله فرمایي سړی وده شي روح ته وځي کنه. اوس دا روح چې لاړ شي کله جنت ته لاړ شي، کله جهنم ته لاړ شي، کله چې کوم دی نو بس امریکې ته لاړ شي، برطانیې ته لاړ شي، بل ځای ته لاړ شي، هغه خلکو سره ملاو شي، بیا راشي چې د انسان وجود ته وردن نشي، دی روح حیوانی ته هغه خپل ریکارډینګ ورول کی دته حواله کی. اوس که فرض که دا روح حیوانی منتشری پریشان ای یا سدیس مسائل پر راغلی وي نو خوب د دنه بیا هېري، یا ورته ټول هېري یا نیم هېري یا بعضې هېري، او چې کله دا مطمئني برابري نو خوب د تسوي دا ورته یادي. نو خوب 2 کاره کوي، یا بشارات دي آینده د پاره خوشخبری ده، او یا تنبیحات دي چې آینده یو مسله را روانه ده، پریشانی را روانه ده، ځان ته تیار کا، صدقه وکا، توبه وباسه، دا وکا دا وکا. د دې وجې نه خوب به هر چاته نه وي. او دا په کتابونو کې تعبیر به ګورم نه. خوب چې کوم دی نو امام ترمذی حدیث ته 2 کسانو ته وي، یا به حبیب ته وي خیرخوا ته، او یا به لبیب ته وي عقلمند ته، چې د خوب په تعبیر باندې پوهېږي او تعالی هغه شی تعبیر درکړي. د امام بخاري مور خوب ولیدلو، په خوب کې ته ابراهیم علیه السلام راغی، ورته وایي بچی دی الله جوړ کړی دی. اوس چې کله د امام بخاري مور هغه بیداره شو، امام بخاري بیدار شو، چې وې کتل سترګې ټیک دي، تور او سپین پکې څه دي دا پکې برابر دي. امام بخاري ابتدا د برکت نه وشوه د دعا نه. امام قرطبي رحم الله فرمایي چې د انسان د ماشوم د زندګۍ دپاره د مور دعا او د مور خیرې ډېر زیات مؤثر دي. د ماشوم زندګي د مور په دعا باندې جوړیږي او د ماشوم زندگی د مور په خیرو باندې تباہ کیږي. اگر که د پلار خیرې ډېر خطرناک دي، حدیث کې راځي دا نه رد کیږي وي، ځکه دا پلار دې سي زر خیرې نه کوي، خو چې وکړي جو بیا سمې خیرې. خو د مور د دعا او د خیرو ډېر لوی تاثیر دی. نن سبا زمونږ میندې چې دي هغه پخوانۍ میندې نه دي. واقعي دا خبره صحیح ده، خو معلومات زیات شو، علم زیات شو، درسونه زیات شو، خو رسمونه رواجونه ډېر زیات شو ورسره. او ورسره چې کوم دی هغه نورانیت روحانیت د علم چې کوم دی نو وتلی دی، زړونو کې نشته دی. علم چې کوم دی نو خوب زما په زړه کې نه پیدا کېم، دا څنګه علم شو؟ نن سبا د علم چې کوم دی تاثیر خوف هغه نشته دی. او دا یاد ساتئ چې ایمان په 3 خبرو کې دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله رسالة العبودیه کې نقل کړي 3 خبرې چې په یو سړي کې موجودې دي ته ایماندار وایي، کلک ایماندار. 3 خبرې. او دغه خبره ابن معید حنفي کړې ده د امام طحاوي عقید طحاوي په شرح کې، چې 3 خبرې د ایمان مثال ورکړی یو مارغه سره. 3 خبرو کې څه دي؟ نمبر 1 خوف الهي، د الله نه یره. نمبر 2 د رحمت امید. نمبر 3 طلب د الله نه غوښتنه.
درې خبرې چې کله موجود شي نو د دې ایمان ښه ایمان دی او کامل ایمان دی. خپل ځان چې ګورئ چې زه خپل ایمان ګورم چې په ما کې ایمانی مجمل خو زه منم مفصل خو منم، زه خو دا منم ښه 5 وخته مانځګزار یم، لیکن چېرې زما دې اعمالو دا درې خبرې ما کې پیدا کړي دي او که نه که درې خبرې پکې موجودې وي د دې ایمان ښه ایمان دی. نمبر 1 د الله نه یره. کم سړي کې د الله نه یره وي هغه د مکروهاتو نه ځان ساتي. دویم نمبر د رحمت امید. چا کې چې د امید د رحمت امید وي هغه مستحبات هم نه پرېږدي. نمبر 3 د الله نه طلب غوښتنه هر ټیم هر وخت الله ته فریاد کې وجاړي د کې عاجزي وي، دی په خپلو اعمالو باندې فخر نه کوي. دا درې خبرې چې کله موجودې شي د دې مطلب دا چې د ایمان سره دا برابر دی. او ابن معیذ حنفي د هغې داسې مثال پیش کوي چې دا یو وزر د مارغه دا خوف دی الهي، دا بل د رحمت امید دی، او دا مخکې سر او دا تنې چې کوي دا طلب دی. کله چې درې خبرې موجودې وي نو ایمان بیا سفر کوي جنت ته رسي، او چې کله درې خبرې موجودې نه وي ایمان ځان کې کتل پکار دي څومره یره را پکې موجوده ده، څومره رحمت امید دی. خلک وایي که نه او دا مشهوره خبره هم ده او دا خبره ټیک هم ده. د ایمان چې کومه دی د دې یو طرف ته خوف دی بل طرف ته امید دی، نه به بېیرې کېږي او نه به مکمل امیدوار کېږي. یو طرف ته ګورې جهنم دی ګناهونه دي ایرېږي به، بل طرف ته جنت دی امید به ساتي، د الله رحم دی د الله بخشش دی مغفرت دی هغې ته به ګورې. نو مور به دعا وکړه او دعا یې قبوله شوه. امام بخاري جوړ شو. امام بخاري په 7 کالو په عمر کې چې څومره علوم دي دا ټول زده کړي وو. نن سبا خلک کوي که نه بعضې خلک اعتراض کوي وایي چې هلکه دا ټول حدیث په دې صحیح بخاري کې دی. ګوره تاسو ته پته ده د اعتراض او د هرې خبرې یو وینا یې ګورئ د هرې خبرې یو وینا یې دا تقریر کول چې کومه دی نو دا خو نن سبا ډېر اسان شوی دی، خو لیکن تقریر داسې به کې چې په دې ماحول کې ته سنجیدګي پیدا کې پریشانی پیدا نه کې. اوس ستا په تقریر چې کومه دی تا 6 منټه تقریر وکړو 1500 اعتراضات د خلکو په دماغو کې پیدا کړه، دا فالتو کار دی. یو مولانا صاحب تقریر وکړو نو ما ته بیا ویل ته څه خبرې وکړه، ما ورته ویل چې زه خو نور څه خبرې نه کوم، یو خبره کوم ته بیا خفه شې. نو ما ورته ویل چې نه ولې خفه کېږم، ما تا یو حدیث بیان کو نو بس هسې نیمګړی حدیث ولې بیانوې؟ ویل چې ولې مال په دې محفل کې ناست زه ګورم ډېر کسان دي ځکه چې د مخونو ته خو زه ګورم نو مال د هغې په مخونو باندې ما یو تاثر ولدو چې هغه معلومیږي دی د جهاد سره نه لګي او ته ولګېدلې تا ناشنا کار وکړو. یو 2 درجې طالب زموږ په جومات کې جمعې په ورځ راپاڅېدو ما ته ویل چېرې چې زه چنده کوم نو ویې ویله ول لګیا رهې تقریر شروع کړم. البته تقریر چې وکړو نو په تقریر کې وایي چې عیسی علیه السلام په یو قبر باندې تیر شو نو هغه قبر ورته الله تعالی وښودلو په هغې کې په هغه سړي سخت عذاب و. واپس چې راغی نو چې ویې کتل نو هغه بیا د جنت په باغچې کې ناست و. نو عیسی علیه السلام وایي چې پروردګاره مخکې په عذاب کې اوس چې کومه دی نو په دغه په جنت په باغچه کې دی. نو هغه ورته ویلی چې د ده ورکوټی زوی دی او ښځې یې بوتلو هلته یې جومات کې مولوي صاحب ته کېنه هغه ته سورت فاتحه شروع وکړه. اوس عیسی علیه السلام جومات مولوي صاحب سورت فاتحه دا خو زموږ سره تعلق لري که نه. نو ما سر ښکته کړو بس ښه چنده مې موله ورکړه. په دې کې زموږ یو ملګری دی هغه راغی ما ته ویل چاته قارېږي ویل ده ته دې څه منه ویله مال چاته ویل ولې ده ته مال دا څوک و ویل دا ماشوم مال دغه ماشوم و که نه مال دې په 2مه درجه کې دی ویل او مال که ده ته اوس ما په دې ټیم کې دا خبره کړې وې که نه بل جومات کې د پلار تقریر نه شو کولی نه چنده کولی شو. مال په بل جومات کې به څوک پوهې کړي که په بل جومات کې نه په 3مه درجه کې به پوهې شي بیا به دا خبره نه کوي. مال په دې وخت کې د ټوکل دا جرم و. دا عام خلک هم پوهېږي ورکوټه ماشوم دی ورکوټه ماشوم خبرو ته څوک اعتبار ورکوي. په بعضې وخت کې بعضې خبره به نه بیانوي. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه هغه یو ځل د حجاج ابن یوسف مخې ته حدیث بیان د عرنیینو حدیث د طالبانو تاسو به د بخاري کې ویلی دی. عرنیین چې کوم د 8 کسانو غلا یې کړي وو ارسې کړي وو نبي علیه السلام او بیا شپونکې شهید کړی و لاس و خپې ترې ردو بدل کټ کړه او بیا یې په هرې ګرمې ځمکې باندې واچو اوبه ولا نه ورکولې او چکونه یې پرې ځمکه لګوله داسې مړه شو. دا حدیث انس ابن مالک رضی الله عنه د حجاج ابن یوسف مخې ته بیان کو او حسن بصری رحم الله ناست دی یو صحابي دی بل تابعي دی.
خو چې کله دا حدیث انس ابن مالک بیانولو نو حسن بصری رحم الله ډېر سخت پریشان شو او خپل استاد ته وایي صحابي ته وایي استاد محترم تا خو نه کړه او څنګه وایي تا د یو ظالم یو قاتل یو مبیر مخې ته د ظلم دروازه کولاو کړه اب اوس وایي چې نبی علیه السلام داسې وجلي دي او نور وړاندې نه ګوري نور وړاندې شانې ورود ته نه ګوري خو چې داسې وجلي دي اوس به د هر چا نه لاس خپې کټ کوي انس ابن مالک رضی الله عنه وفرمایل چې دا خبره دې ټیک وکړه نو ما مولانا صاحب ته ویلا چې ګوره ته حدیث بیان کو چې د قیامت په ورځ باندې به چې کوم دین شهید راوستل شي او عالم به راوستل شي او قاری صاحب به راوستل شي او سخي صاحب به راوستل شي وایي تا څه کړي دي دا الله وایي زما دپاره څه کړي ما خو دا کړي ځان مې قرباني کړی دی چې جهنم ته واچوي د نوم دپاره دې کړي دي نو مال ته دا پته راځي دا حدیث په کتابونو کې په کوم ځای کې راغلی دی دا خو د ریاکارۍ په باره کې راغلی دی تاله په کار دا وایي تا به داسې ویلي وي چې ریاکاري دومره مضموم شی دی چې عظیم شهادت ته نشي ټینګېدی عظیم سخاوت ته نشي ټینګېدی عظیم قرات ته نشي ټینګېدی عظیم علم ته نشي ټینګېدی زما او ستا اعمال به څه ټینګ شي داسې ویل پکار دي نو ته ولګېدلی تا خو د سخاوت ته او د علم او د قرات ته او د شهادت چې کوم توهین وکړو چې لکه دا مه کوئ دا خو سړی بیا جهنم ته ورځېږي مال ګوره د هر شي دپاره به خپل محلي بې محاله خبرې به نه کوي بعضې خلک بخاري باندې اعتراض کوي وایي چې لکه دا یوازې صحیح حدیث په بخاري کې دی زما خبره یاد ساتئ دا ټیک خبره ده 100% صحیح خبره ده علامه سیوطي تقریبا 72 کتابونه را جمع کړي دي او هغه پې دا ویلي په دې کې صحیح حدیث دي ابن خزیمه او بل دا یو خبره بالکل صحیح ده چې صحیح ټول حدیث په بخاري او مسلم کې نه دي او نه را جمع کولی شي ځکه دا دوه کتابونه څلور کتابونه به څنګه را جمع کړي نه صحیح ټول روایت چې کوم دی نو دا په صحیح ستو کې دي په بېشماره کتابونو کې صحیح حدیث شته دی خو کلام الملوک ملوک الکلام د صحیح بخاري او د صحیح مسلم صحیح حدیث د ترمذي په شان دی نه دی دا ځنه دا ابن حجر وایي ابن حجر چې کومه نخبة الفکر لیکلی دی په هغې باندې ملا علي قاري شرح لیکلې ده په هغې کې نقل کوي چې بخاري او مسلم کله یو حدیث مسند ذکر کو نو د دې راویان په پل باندې پورې وتل او دا د دې خبرې قرینه ده چې دا صحیح حدیث دی په دې باندې فرض ثابتېږي د بخاري او د مسلم په خبرې واحد باندې الا غرائب المسلم هغه به دې وباسي په دې باندې فرض ثابتېږي او استاد ابن خزیمه په خبرې واحد د ترمذي په خبرې واحد صحیح باندې فرض نه ثابتېږي پوه شئ خبره نو د دې وجې په دې ځان پوهه کې اعتراض په شکل کې مه وایه خلکو ته چې خلک توهین کې خلک پوهه کوه ورته وایي صحیح حدیث یوازې په دې کتابونو کې نه دي په نور بې شماره کتابونو کې دي بالکل صحیح دي عمل به پې کې لیکن د هغې صحیح حدیث او د دې صحیح حدیث چې کله مقابله راله نو د بخاري او د مسلم صحیح حدیث په اخلي ځکه چې دا خبرې واحد مفید د یقین دی او د هغوی خبرې واحد مفید د یقین نه دی نو د 2 کالو په عمر کې د علوم ټول زده کړه لوی حافظ الله ورکړي وه د 18 سال په عمر کې مستقل د کتاب د پاره د حدیث ته راجمع کولو سوچ جوړ کو د 11 سال په عمر کې د تاشقند سمرقند تر او دربند خرطنګ ماوراء النهر دریای امونه پورې غاړه چې څومره علاقې وي د هغې ټول حدیث 70,000 یاد کړي دي حاشیه د امام بخاري ملګری دی هغه وایي چې امام بخاري یو ځل مونږ سره ناست دی استاد محترم نے 15,000 حدیث واورېدل په ورځو کې نه لیکلی دي نه اورېدلی دي برابر وبسته کې پټې کړي دي د خلکو دا خیال دا ودره استاد ته خلکو شکایت وکړو هغه ته مقتدی نه وایي چې د امام خلاف چې کومه خبره ولګي او هغې ته مرګری نه وایي چې هغه استاد ته شکایت ونه کړي دا پلانکی داسې ګرځي هغه صحیح شکایت د هغوی د اخلاص لپاره امام بخاري ته استاد ویل چې تا هسې وخت خراب کو څنګه وایي 15,000 حدیث ما بیان کړه او تا نه ولیکل او نه دې واورېدل او نه یې توجه وکړه امام بخاري ورته وویل چېرې ما خو ما ته یاد دي ټول درته یاد دي چې ټول یاد دي ته واوروه نو چې کله حدیث شروع کړه ورته 15,000 حدیث ورته واورول 15,000 حدیث واورېده نو دغه کس خپل بل ملګری دی مجاهد نومې دی هغه ته وایي چې ورکوټه ماشوم دی که تا لیدلی وې
سال عمر دی او 70,000 حدیثو ته یادي. او ورته ویل زه نه منم. دا څنګه خبره ده چې ماشوم 11 کالو دی او 70,000 حدیثو ته یاد دي؟ او ورته ویل ته مه منه خو هغه ته یاد دي. او ورته بیا وایي علامه بکندي وایي چاته پته ده چې یاره زما په کتاب کې غلطیانې وي. ما یو ورځ سند بیان کو چې عن سهیل عن ابي زبیر عن ابیه مې پکې ونه وایو. نو ما ته امام بخاري ویل چې دا خو ته دا سند منقطع بیان کو دي چې ابیه ټکې دی ته ورسره نه وي. کله کله بعضې خلک که نه یېر شي دي حدیث کې خو ډېر احتیاط دي. دا محدثین نه دا ډېر اولیاء الله دي. ګورئ خلک وایي که نه په ولي پسې ګرځي. نو اولیاء الله دوی ځکه دی چې دوی په معمولي خبرو خلکو چې کومه دی نو هغه د تنقید نشانه جوړه کړې ده او داسې پاک کړي او کره کړي چې حیران بشي ورته. او د حدیث د نقل دپاره هغوی ځان د دې خبرو ټول نه ساتي. نو دا ډېر محتاط خلک وو، ډېر محتاط. دا اولیاء الله وو، عظیم خلک وو. ویل تا ته پته ده چې باادبه څومره دی؟ وایي څنګه باادبه؟ واقعي چې باادبه دی. ګورئ زه وایم چې څومره علم د ده سره دی. په دې کتاب کې تاسو چېرته داسې کتلی دی چې امام بخاري د چا نوم اخیستی دی؟ یاره ستاسو څه خیال دی چې دومره علم د چا سره ورسره قسم دی که چا پلار دې بچ شي؟ نشي بچ کېدی. تاسو نه ګورئ تاسو ته دستار په سر شي که نه مفتي صاحب درته ووایي او مفتي صاحب د سټیج ته ودرېږي اوهو چا پلار بیا کېنئ او چې بیا ورته فرض که چاته خو یاد نه وي خو فرض که یو 1000 حدیثو ته په سند یادي بیا به څه کوي؟ لیکن دومره باادبه انسان په دنیا کې د امام بخاري په شان کې نشته دی چې قال بعض الناس وایي لیکن د چا نوم نه یادوي. د قیامت ته پروت به قال بعض الناس دی. دا د ادب نښه ده او دا ادب پاک د ماشوموالي نه و. ادب ښه شی دی. مولانا جلال الدین رومی مثنوی کې نقل کوي از خدا جویم توفیقی ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب. د الله نه غواړم چې با ادبه جوړ شم. بے ادبه سړی همیشه د الله د فضل نه محرومه وي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته دا غټ علم ترجمان القرآن ورته وي دا په خدمت او ادب ملاو شوی. تعلیم کې چې خدمت او ادب نه وي د ده محنت بیکاره دی. ده کې به خدمت وي، په ده کې به ادب وي. کتاب ادب و د مدرسې ادب و د استاد ادب و د مشر ادب و د محتمیم ادب و احترام به پکې د وقت احترام خیال به ساتي. او بیا خدمت ادب او خدمت چې کله جمع شي نو محنت بیا فایده ورکوي. که نه موږ کتلی دي ډېر سکالران دي او ډېر ډاکټران دي او ډېر څه دي خو بې ادب پکې نشته دی. هر څه لاړه په سین باندې لاو شو. یو ځل استاد محترم شیخ محمد عنایت الرحمن مرحوم کېدای شي دوی په دوره تفسیر کې پاک وي یا بنو په دوره تفسیر کې سبق یې وایو. روژه دا نه ده شروع شوي 3-4 ورځې پاتې دي او زه دې ښی طرف ته ناست یم. ناګانې یو بوډا سړی وچ کلک سپین ږیری شډل بډل را روان دی او خړ څادر یې چاپېر کړی دی. شیخ صاحب سبق وایي داسې وکتله. بیا یې سبق شروع کړو چې بیا په دویم ځل په درېیم سیده ورپاڅېدو. بوډا یې په غېږ کې راونیولو خوال یې راوستو کېنو وقفه وشوه چای پې وڅکو بیا یې ګاډي ته وخېجو. منګوري کې به یې کوز کړې او پلانکي ځای کې ته هغه کس ته وایي چې هلکه رکشې ته به یې وخېجې پیسې وله ورکړې. چې راغی ما ورته ویل تر سبا ختم شو. مال دا څوک و؟ وایي دا زما استاد و. مال دا ستا استاد ویل چې ما ستا دې څه دي ویل څه کتاب ویلی دی؟ وایي ما د ده نه دستور المبتدي ویلي ده. دستور المبتدي دا علما ناست دي چې هغه ورکوټي ورکوټي لیکلو کې کېنه په یو پاڼه کې لیکلی کېږي. ورکوټي غوندې رساله ده. وایي ما دې دا سبق ویلی دی. دا ادب دی. د دې وجې نه څومره غټ شیخ او څومره جامع المعقولات منقولات ته جوړ شوی. استاد ادب به کې احترام به کې. د دې وجې مولانا رومي از خدا جویم توفیقی ادب بے ادب محروم گش از فضل رب. د الله نه غواړم چې با ادبه جوړ شم. بے ادبه سړی همیشه د الله د فضل نه سوي دا محروموي. نو ویل چې دومره با ادبه دی چې زما کتاب یې خو داسې نشو ورانولی. نو ما ته وویله چې استاد محترم دا کتاب دی چې کومه دی نو خراب شوی دی دا راوړه چې برابر یې کړم دله. نو ما ورته چې برابر یې کړه نو ګتي متي مې ته برابر کړي دي. او چې کله ما کتاب کلاو کړ علامه بیکندي وایي نو چې ما وکتل نو کتاب په دې غاړه لیکل کړي. وایي ما چوټي وکړه لاړم کتاب ته کېناست. نو امام بخاري چې کوم حدیث ټیک ته نه آیت لیکلی دا ټیک ته او چې کومه کې کلام دی نه کې لیکلی دي کې دا راوي دی او په دې باندې دا اعتراض دی. د هغې پر باغې باندې پاسه لیکل کړي دي. استاد پرې پاسه لیکل وکړه
چې په کوم حدیث باندې امام بخاري ټیک مارک لګولې دی دا ټیک دی نو هغې ته لا لیکلي دی چې په دې باندې ځوان راضي شوی دی او چې کوم هغې ته لیکلي چې دا ټیک نه دی او راوي پې نه بحث کړی نو هغې ته لیکلي لم یرضا فتا ځوان پې راضي شوی نه دی او چې بیا به حدیث بیانول نو هم داسې به بیانول دا قوت حافظه وه ابو حاتم رازي الوراق د امام بخاري شاګرد دی وراق هر شاګرد ته نه وي وراق هغه شاګرد ته وي لکه څنګه چې انس ابن مالک رضی الله عنه او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د نبی عليه السلام شاګردانو چې پیزار او تکیا او هر شی ور سره ګرځي نو وراق هغه ته ویل کېږي چې پانی او دوا او کاغذ او هر څه ور سره هغه د یو ځل ویل چې رجی دوه خبرې کوم وایي څه دوه خبرې کې یو دا تاسو کوم چې دومره تیزه حافظه تعالی الله تعالی څنګه درکړه د دې لپاره بادام پکار دي سړی وخوري کنه څه وظیفه ولکول پکار دي که څه پکار دي نو هغه ورته ویل چې دا خو ماته الهام شوی دی ماته نور پته نشته دی بس ماته الهام وشو چې تا ته یادېږي چې بس ماته یادېږي نو وړاندې ته پته نشته دی دویم نمبر دا په کشتو نه زیاتېږي امام بخاري ډوډۍ نه خوړله نو کشتې خدا پرېږده بادام چرته او دا حافظه والله ول ورکړه نورانیت غواړي علمي حافظه نورانیت غواړي روحانیت غواړي دا چې چا کې روحانیت نورانیت نه وي نو هغه د حدیث پسې نه نښلي بیا دا به تېرېږي هسې خبرې به ډېرې ورځي خو دا به نه ورځي دویم تپوس نه چې دا کوم چې ته ټوله شپه پاسې 2 رکعاته نفل کې اودس کې ډیوه لګې بیا په حدیثو کې لیکل کې بیا سملې بیا پاسې زه تا ته ګورم ټوله شپه ایښې نو ته ما پاسوه که نه زه به سره د هر څه برابروم وایي ما ته وویل چې انت شابون ته ځوان ځوان ټوله شپه خوب کوه او سهار وختي مانځه ته پاسه ځوانانو ته خطاب دغه دی ټوله شپه خوب کوئ تهجد ته مه پاسئ خو د سهار مانځه ته پاسئ موبایل ایسته بندوئ سیده بندوئ خبره پوه شئ موبایل سیده بندوئ موبایل ته څه ضرورت دی بس خو چې ماسخوتن مونځ وکړو موبایل بند کا دا ټول ټایم خرابوي بربادوي دا لویه فتنه را لویه فتنه یوازې عوامو دپاره نه ده طالبانو دپاره مولیانو دپاره خواصو دپاره غټه فتنه جوړه شوې ده ډېر ټایم خرابوي وخت خرابوي نو ورته ته ځوانې ټوله شپه خمجدار خوب کوه سهار وختي پاسه د ورځې چې کومه خدمت کې دغه ستا دپاره پوره دي دا امام بخاري ادب ښه شی دی ادب چې راشي که نه نو علم ورسره راشي خدمت او ادب سره علم راځي محنت چې کومه دی نو هغه بیا فایده ورکوي امام بخاري لوی سفرونه کړي دي لوی قربانیانې کړي دي علامه عبدالستار ټونکي رحم الله د امام بخاري رساله لیکله سوانح عمري پای کې نقل کوي اصفهان ته ورسېدا واقع شاه صاحب نقل کړی نور هم نقل کړي ده په اصفهان کې هسې خلک کوئی علم قدر نشته لکه طالبان داسې مه وایه د علم قدر شته څنګه د علم قدر نشته علم قدر به ته په خپله اول کې بل به ته بیا قدرمن وایي او چې ما او تا په خپله د علم قدر نه کوو نو بل څوک یې نه کوي درله علم قدر شته خلکو داسې مه وایي علم قدر نشته علم قدر شته زه درته صرف 2 نمونې پیش کوم خبرې اوږدې کېږي زه به لنډوم یو کتاب لیکلی د علامه ندوي سیرت عمر ابن عبدالعزیز په 1919 کې لیکلی پای کې نقل کوي چې کله عمر ابن عبدالعزیز وفات شو نو د دمشق نه یا د قسطنطنیې نه یو پادري اعظم راغی غټ عیسائی پادري د هغې سره صلیب ورسره دی او تپوس یې وکړو چې ما ته د عمر ابن عبدالعزیز قبر وښایې چا ورته وویل چې په عمر ابن عبدالعزیز ته څه کې ته عیسائی او هغه مسلمانانو خلیفه دی او نه ستاسو خلیفه نه و هغه د دنیا دپاره رحمت و بادشاه ښه بادشاه نیک صالح بادشاه د دنیا دپاره رحمتي د وحوش و طیور مارغانو دپاره رحمتي زموږ دپاره خو دغه رحمت نشته که نه ځکه و خراب یو هغه راغی هلتې قبر ته 3 ورځې ناستې ورته جاړي 3 ورځې او ورته وایي چې ستا د لاسه رحمت لاړ دنیا د رحمت نه خالی شوه څومره پاک سړی و یو نمونې خو پیش کړي که نه پاک سړی و هغه دغه قصه نقل کړې ده عمدة القاري کې هم ده یو ځل ورته وزیر ته یې وویله یاره وایي دا توپاح نه دی مڼه دې ته مې زړه شوی دی نو هغه ورته ویلو چې نه ستا 100 روپۍ شته نو زما سره شته د 54% دنیا حکمران دی وایي نه ستا 100 روپۍ شته نو زما 100 روپۍ شته او قرض هم ته نه اخلې نو څه وکړو پرېږده وی نه په خورو لږ ساعت بعد یې ورته ویلې د دمشق د ښار نه بهر چې کومه ګرجه ده
دا ګرجي سره چې دی نو څه ماشومان دي د عیسایانو هغه مڼې خرڅوي که نه فروټو ولې چا مڼې خرڅوي وایي زه چې لاړ شو که نه زه خوشحاله شوم چې نصیحت یې اخلي وایي چې مونږ لاړو یو ماشوم دی چې 12-13 سال دی هغه ته بچي دا مڼې ستا دي ویل چې او وایي زه دې یو مڼه بوی کړم وایي چې بوی که بابا چې کومه دی نو مڼه بوی کړه خبر نه چې بابا څوک دی یو ځل یې بوی کړه بیا یې بوی کړه بیا یې بوی کړه بیا ول ورکړم بچي دا وزیر وایي زه دومره خفه شوم وایي ما ویل چې دی مڼې واخلې او هغه تش بویول کوي وایي ما وایي تا خو وانه اخیستله ویل چې دنیا د بویول په کار دی بس هغه شوق ختم شو د مڼې خواهش ختم شو یا خوړلې یا بوی کړي خو یو ښه شو نو زه چې ځو هغه ماشوم اوس ګوره دی وخت کې هغه ماشوم چې دی نه بل ماشوم ورته وایي چې دا خو خلیفة المسلمین دی او رامنډې کړې د خپونه ول لاسونه ماشومانو چاپېره کړه چې دا مڼې موږ ستا سره کور ته وړو دا موږ تاله رسو او دل چې بچې دا زما خواهش ختم شو نور نه وړو د هغې سړي دا د علم قدر او د خلافت صحیح حکومت قدر ما د یو سړي نه تپوس وکړله که مال تاسو خو د سوشل میډیا ډېره ګورئ ما چې دا مشرف چې مړ دی نو چا ورته دوا کړله په جومات کې یره وایي چا ورته نه ده کړ ما وګورئ که نه چې د علم سره ورانه یې که نه د جومات سره او مدرسې سره د هغې دقه انجام وي د هغې آیډل پلانکې دی که نه حق انجام وي دا د هغې د علم قدر یې وکړو امام بخاري اصفهان ته ورسېدو په اصفهان کې د سترګو نظر ختم شو د ګرمۍ د وجې نه د ولږې تندې د وجې نه نو چې کله هلته ورسېدو نو یو یا آتش پرست دی او یا عیسائی دی یا مجوسی دی یا عیسائی دی هغې له قاروره ویوړه په هغې باندې دا بیماری خلک معلوموي یو شیشه یې بنده په دې غمانه کې به ترخ کې کېږي نو په هغې داسې تپ غوندې راشي هغه چې وکتل وایي دا خو داسې پادري دی دې خوراک نه کوي خوراک نو امام بخاري په باره کې ورته وویلی شي چې دا خو امام بخاري دی او د هغه نظر داسې شوی دی هغه عیسائی د علم په خاطر را منډې کړې او راغې یا هغه مجوسي امام بخاري ته ځان نه ورسول قدر یې وکړو که نه او ورته ویلی چې جناب ستا علاج به اوس وشي خو ستا دا نظر خو د ولږي نه او د ګرمۍ نه خراب شوی دی ته خوراک کوه او ورته څنګه وایي د ورځې کم سے کم 2 نوڼۍ د وربشي د روټۍ د سرکې سره کوه هغه ورته ویلی وایي دا پرېږده اوس په علاج وکړل چې ولې چې روټۍ خورې که نه دا حدیث نشي را جمع کولی خوراکونو ته چې ټایم لاړ شي که زموږ ټول ټایم په خرابونو وایي دا جرګو والا دی مشران ناسې خفه نه شي جرګې والا چې اول لاړ شي اول شروع په خوراک وکړي نو بیا جرګې ټایم چې کله راشي 15 منټه پاتې زه بل اتوار له بیا وکړو بل اتوار له بیا راشي بل اتوار له بیا وکړو چې جرګه ختم شي یو خبره روټۍ وخوري نه اول مقصدي کار کول پکار دی نبی علیہ السلام چې کله لاړو که نه جومات هغه لمونځ چې کولو د هغه معذور په کور کې نو ورته اول ویلی چې کوم ځای کې د لمونځ وکړم هغه مقصدي کار و نو مونځ یې اول وکړو نور کارونه څه کړه دا یې وروسته وکړه امام بخاري ورته ویلی چې اوس مې علاج وکړه دا قربانیانې هغه کړي دي دا کتاب یې را جمع کړی دی او د دین او د حدیث په خاطر باندې دنیا ته هم نه دي کتلي دا خبره هم یاد ساتي یو ځل روان دی شبیر احمد عثماني فضل الباری کې نقل کوي 55 صفحه جلد نمبر 1 باندې په حواله د ابن حجر فتح الباری امداد الباری نقل کړي دا قصه په کشتۍ کې روان دی 1000 دینار ورسره دی غریب نه و خمالدار و 5000 دینار ماهانه آمدن و خو ټولې په غریبانانو به تقسیمولو نو یو سړی ولا راغی تپوس دې کوي یاره چې څه شته او که نشته پته ورته ولګېدله چې 1000 دینار ورسره دي 1000 دینار د علم جامه ساتل ډېر ګران کار دی حاصلول اسان دي علم جامه ساتل ډېر ګران کار دی دغه دلدل ته چې روزې که نه به دي کې به د خپل علم جامه ساتې هسې نه چې خلک تر ګته نیسي او ستا په وجه باندې علم بدنام شي نه علم به نه بدنامي سار وخت هغه سړي اعلان وکړو چې زما نه چا 1000 دینار چې کوم پټ کړي دي امام بخاری حیران شو چې 1000 دینار په کشته کې د چا سره جانچ پړتال شروع شو امام بخاری ویل چې 1000 دینار خو زما سره سره دي او دې سړي تم پته لري دا زما دي او ما تم پته لري دا زما دي او الله تعالی تم پته لري دا زما دي لیکن د دې کشته دي نور خلقو ته خدا پته نشتی تاسو بچرتا زواجر کتلی ابن حجر مکی هغه نقل کوي امام احمد ابن حنبل له سړی راغی داغه سره خورې ور سره د او داغه په منځ کې ډېر فرق نو
امام احمد تاسو کوی دا څوک دی؟ دا زما خورای دی چې بیا راځي نو دا به ځان سره راوړي. څوک دی چې پیژنې دی پیژنې، چې څوک دی نه پیژنې نه به تا ته نور څه وي. امام بخاري سوچ وکړو چې دا نه پیژنې، د دوی په نظر کې اوس غل ښکاره شوم او حدیث به ختم شي. 1000 دینار سمندر ته واچول او چې کله ول هغه راغی نو تا سره 1000 دینار نو ولچو وسه دې کړه سمندر ته واچول. ولې دې واچول؟ نو ظالمه کته ما ته ویلې وي چې ما لري راکه خو طالب مې درکړې وي، تا خو زما ټول مهنت پسین باندې سکولو دا لګو. د دې وجه نه ما هغه سو کړه سمندر ته چې کوم دین سکړه واچول د دین او د حدیثو د حفاظت لپاره. دا امام بخاري سو قرباني و. نور خبر لنډه به وایم. دلته امام بخاري د کتاب ابتدا رچانه کړې ده د انما الاعمال بالنیات نه کړې ده او د کتاب اختتام وکړه په تول باندې کریمتان حبیبتان باندې وکړه. د دوه په منځ کې سم مناسبت ده. مناسبت دار چې شاه صاحب نقل کوي چې د انسان ابتدا په اخلاص نیت سره وي او د دبا آخري حتی یاتک الیقین دا اخلاص په داغي پوری ساتي. ځکه ډېر کرتی بازي کار دي وشي چې بنیاد ډېر په جذبه سره شي، ډېر په اخلاص سره یو کار ابتدا وشي، پر مینس کې د خواهشاتو د فتنو بس است قربان شو خبره ختم شي، ریاکاری راشي، بل سره راشي، بل سره راشي، دنیا پرستی راشي. نو امام بخاري وایي چې نه د اخلاص نه شروع کې او په اخلاص او عقیده به ختمه چې د دنیا نه زی چې ستاسو د اخلاص برقرار وي، دغه ایمان دی برقرار وي، التی په طول کې سوي، وزن کې به طاقت وي، پای کې به قیمت وي او کدا سینه وي نه وکي. ته دا چیرې امام بخاري د خپل کتاب په ترتیب نزولی باندې جوړ کړی دی. د اقرا بسم ربک الذی بدل وحی نه شروع کړی دا او په سورۃ نصر باندې کلمتان حبیبتان باندې چې خبره سکړه دا یې ختم کړه، ځکه چې سورۃ نصر په قران کې رټل په آخر کې نازل شوی دی. په دې وجبانی د اقرا نه شروع کړه په سورۃ نصر باندې اختتام وکړو. ځکه عبد الله ابن عباس فرمایي چې عمر فاروق دې تاسو کو چې د سورۃ نصر څه معنا د مناقب کې بخاری کې به تصویر وي چې د دې څه مطلب دی. ناغه د اجل رسول الله د رسول الله د وفات چې کوم دینو ټیم دی او دا مقرر دی. لہذا اول سره د اقرا نه شروع وکړو، دا 15 آیتونه اول نازل شوی دی بدل وحی، او په آخر کې چې کوم دینو بیا په سورۃ نصر باندې خپل کتاب اختتام وکړو. دویم نمبر خبره د تول لا تول په خوانه خلقونه منوزه خو هر سمني आवाज تل لیکيږي. خودل دی بری آیات کریمه کې موازین راغله جمع. تفسیر جمل خلنده ترجمه کړل چې موازین جمع د موزون ده، اعمال موزونه دي مراد دي. خبره ختم شو، لیکن باقي امت خو وی جنا موازین جمع د میزان ده تلی ته وي او دا خو ثابت ده د سلمانی فارسی او د ابو دردا او د حذیفه بن یمان رضی الله عنه تفسیر کشاف سورۃ انبیاء کی نقل کړي، تفسیر مظهری نقل کړي د سلمانی فارسی رضی الله عنه نا او دغه رنگي د حذیفه بن یمان رضی الله عنه روایت ته ابو القاسم اللکئی کتاب السنه کی نقل کړي چې تلخ یو ده، یو دوی چابړي دي، یو ډنډه ده، یو موټه ده. نو دا جمع ولې راغلی ده؟ نو دا جمع یا په اعتبار د اعمال سره ده یا د اشخاص سره ده او یا د غټوالي د وجینه ده، عظیمه تل ده. لکه څنګه چې د داوود علیه السلام روایت ابو دردا پر روایت باندې چې الله تعالی ته سفارش وکړو چې ما ته راتله وخایا، وی برداشت پینې کې وی الله ته وخایا، الله تله تو خود له پروردگار دا بس وګړه کوي، وی دا وزړه کوم یو سبحان الله او یو الحمدلله باندې نو تله یو ده. لہذا دا تعظیم دی، غټه تله ده، عظیم الشان تله ده. په دې وجه باندې صيغه د جمع راغله. دویم نمبر خبره دار چې سبت تله لیکيږي الدی نو میدان محشر کې بدرې ډلې جوړې شي. یو ډله به حساب کتاب جنت ته ځي، الله دې په خیراتی داخلي. یو ډله به حساب کتاب جهنم ته ځي. یو ډله به پاتې شي، دا به کافر وي او منافقان هم پکې وي او مسلمانان هم پکې وي. د مسلمانانو تول چکیږي، د چا تول بدرون شي جنت ته ځي، د چا بس پک شي جهنم ته، الله دې موږ وساتي. او د چا به سر په سر شي په اعراف وختي توري بیا به جنت ته ځي. باقی کافرانو د پاره د تول څه قیمت خو نشته ده، خو د جهنم کې د طبقات دي، طبقاتو د پاره تقسیم شته. کافر چې کومدین په تول باندې د جهنم نه بچ کیږي، لیکن کافر په تول باندې د بل کافر نه په درجه کې کمیږي. اور حدیث کې راځي صحیح بخاری حدیث ته ابو هريره رضی الله عنه نا
چې یو غټ کافر به راوستلی شي چې کله وتلي د ماشي د وزر برابر به نه وي. نبي علیه السلام د دې آیت تلاوت وکړو لا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. و دا څه دپاره دی؟ دا خو نشي کېدلی چې ابو جهل ابو طالب دي په یو درجه کې. دا خو نشي کېدلی. دا خو هم نشي کېدلی نیتنیاهو یا ستاسو په وطن کې چې کومه دی یو عیسائی یهودي دی چې هغه سرکشه نه دی باغي نه دی دواړه دي په یو درجه د جهنم کې. فرق به پکې وي. نو د کافر تول دا د فرق دپاره کېږي. اوس د مسلمانانو به څه تللی کېږي؟ امام بخاري خو ویل اعمال هم تللی کېږي او اقوال هم تللی کېږي. ولیکن دا حدیثو په نظر کې چې وګورئ نو درې خبرې دي. امام قرطبي وایي صحیفې به تللی کېږي. او حدیث د بطاقې تاسو ته معلوم دی د عبدالله ابن عمرو ابن عاص حدیث دی ترمذي او د ابو داود په سندي حسن صحیح باندې چې د یو سړي یو کم سل پایډونه به د ګناهونو ته به چې غرق شوم وای نه ستا زما سره پروردګار به وي یو امانت را سره دی. بطاقه هغه کاغذ ته وي د سړي پکې د پیدې غرض لیک وي د پیدې خبره لیک وي. ستا یو بطاقه زما سره ده او ستا د پیدې خبره پکې شته پای کې به کلمه لیکي. کله چې هغه وتللی شي نو دا یو کم سل پایډونه به ټول سپک شي نو هغه چې دا به کاغذ تللی کېږي. صحایب دویم حدیث ته حافظ ابن حجر وایي چې نه اعمال به تللی کېږي. د ابو درداء رضی الله عنه روایت کې راځي چې دا اخلاق به په طول کې ډېر درانه وي. صحیح بخاري حدیث. دریم نمبر حافظ ابن کثیر وایي چې نه صاحب الاعمال به تللی کېږي. دا هم صحیح حدیث دی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ته رسول الله فرمای چې ستا د وړې وړې پنډۍ په میدان محشر کې په طول کې د احد د غر نه زیاتې درنې. دا قدر خبره ده. بعضې خلک یې کنه وجود یې کمی لیکن قدر ډېر زیات دی. بعضې خلک ډېر قداور دي. زموږ یو ملګری و هغه سره ډریور و نو هغه ډریور ډېر قداور و مزدار و دی چې چل پیپړ غوندې و. نو ما ته کا ډرایور دې ایستلی هغې مې بل نوکری لګولی ما ویلي ټولو خلکو به هغه ته سلام کوو وایي چې زه به لاړم هغه خلکو وایي چې هغه شی دار او ویل هغه به زه وم وایي زه دغه شانتي یم. نو خبره دا نه ده. علم ځان له شی دی قدر ځان له شی دی. الله تعالی په دې جسم پورې دا علم نه تړلی چې جسم یې غټ دی جو علم به ښیي او جسم یې ورکوټی دی جو علم به ورکوټی. نو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ته رسول الله فرمایي دا حدیث ابو هريره رضی الله عنه کې تاسو د کافر مثال پیش کو. حافظ ابن کثیر وایي چې نه په میدان محشر کې به صحائف الاعمال هم تللی کېږي د بعضې خلکو. اعمال به تللی کېږي د بعضې خلکو. صحائف الاعمال به تللی کېږي بعضې خلک. دا ټول کارونه باندې څه کېږي دا به کېږي. دا اولنی باب چې کله تر مزید نه واخلې دې ته مصدر المصدر وی. اسماعیلی اعتراض غلط دی او دا مصدر المصدر دی دینه زواید حذف شوی دي. نو چې کله د مزید نه واخلې معنی د انصاف او چې کله د مجرد نه واخلې معنی د ظلم. اوس امام بخاری دا حدیث راوړو نبی علیہ السلام فرمایي کلمتانی دو کلمې دي محبوبي رحمان ذات دی. تاسو قانون پوهیږئ کنه چې اول خلق مبتدا ذکر کی بیا خبر راځي. اول سړی ذکر وکړه موصوف بیا به خلق صفاتونه بیانوي. لیکن کله کله داسې کېږي چې خبر او صفتونه د شوق ذوق د پاره خلک مخکې کوي. شوق ذوق د پاره لکه سټیج سیکرټري سي وایي ډېر عالم دین ډېر غټ سړی چې کوم را روان دی ته یې چې نوم یې بیان کړه دلته هم دقه شانتي کار وشو ته یې دوه کلمې دي نو تا ولې دا خو اسان کار دی زر به ووایم خو بیا دې ویل په زړه کې چې هلکه کېدی شي الله ته محبوبي نه نو تا وایي چې نه الله ته محبوبي دي. ته چې محبوبي دي ویل به ګراني وای نه ډېرې اسانې دي خفیفتان اللسانې. ته وایي چې ډېرې اسانې دي قیمت به کمي. وایي چې نه ثقیلتان فی الميزان ډېرې قیمتي دي. نو بې اختیار دي چغه کړه چې دا کلمې راته زر ووایه دا کومه کلمې دي. یو سبحان الله بحمده یو سبحان الله العظیم. د ټولو دې مبارک چې اخر کې د خپل سند د تلک بیان کومه ځکه چې اخري حدیث مې وایو زما یو استاد دی استاد سید پیدا محمد محمود سید پیدا محمد مرحوم استاد عبدالرحمن مردانی مینوی رحمه الله دا استاد حسین احمد مدنی رحمه الله دا استاد شیخ الهند محمود الحسن رحمه الله د شیخ محمد عنایت الرحمن مرحوم او د زموږ بابا بوای او محمد اکبر خان مرحوم دا غوی دو استادان شریک دي. یو د خان بهادر مارتونګي داغه استاد عبدالرحمن امروهی داغه استاد حسین احمد دا شیخ الهند محمود الحسن. دویم استاد عبدالحلیم سواتی داغه استاد عبدالعلی دهلوی داغه استاد شیخ الهند محمود الحسن. دریم استاد شیخ صاحب جی ادریس خان دهلوی دی
داغه استاد شبیر احمد عثماني شاه نور شاه کشمیری، داغه استاد یو چې دی نو خلیل احمد سهارنپوری دی، ا د شاه عبد الغنی هماثر دی، او یو استاد چې کوم دی شیخ الهند محمود الحسن دی، هغه ډېر لاندې دی. شیخ الهند محمود الحسن استاد محمد قاسم نانوتوی رحم الله، داغه استاد شاه عبد الغنی رحم الله، داغه استاد شاه محمد اسحاق رحم الله، داغه استاد شاه عبد العزيز رحم الله، داغه استاد شاه ولی الله رحم الله. ومال البراء.